دا تاسو کې چې نن روزه کیږي کنه کیږي ما الحمدلله نن روزه ده نن جمعه ورځ ده اور 31 تاریخ دی 31 تاریخ دی 31 جولای ما نن الحمدلله روزه ده زما دا روزه نیول د دې خبره دلیل چې نن روزه ټیک ده دا خبره کول چې نن چا روزه نیولې روزه نه کیږي روزه ماته کا دا سوچا غلطه اور درو خبره ده ما الحمدلله ثم الحمدلله دا یو کتاب لیکل یوم عرفه کې روزه کا تحقیقی جایزه دا ملیکل په دینیت باندې چې دلته کې زمونږ د علاقې کې ډیره غټه مسله و بعض علماو په دنيشت عربي عبارت نشوي لغه بنا پاسي تقریر وکي چې روزه نیول نه دي ما 120 صفحه کتاب لیکل ته تکړه شه 10 صفحه په دې باندې ولیکه چې زما دا کتاب غلط دی یا چې نن باندې چا روزه نیولې دا روزه غلطه ده 10 صفحه ته ولیکه هغه نه پاسو بیا زتا سره کینم بیا در سره خبرې کوم اور بدقسمتی سره چې کم سړی لغه د په مخ باندې ګیره دار یا لغه د دیني اسو مسلې علماء نو اوریدلی غان مفتی جوړ دي خلکو ته مسلې بینی کور دلار شي خزو تی روزه ماته کې نن روزه نه کیږي ما دې کې الحمدلله لس 12 فتاوی راغونډې کړې دي د دارالعلوم کراچي جامع بینونی ټاون جامع اشرفیہ غټ غټ مفتیان ولا فتاوی دي اور کی پی کې اعتبار سره جامع عثمانیہ پېښور جامع ابو هريره دارالعلوم د مولانا عبدالقیوم حقانی سے بولا اور امداد العلوم د مسجد درویش فتاوی ماده د کی پی کې ولا راغونډې کړې دي ته تکړه شه دی 12 د لفتګانو ته خط ولیکه چې تا کومه فتوا په دې کتاب کې دی مفتی سے تور کړی دا ټیک نه دی نه رجوع کا هغه چې رجوع کی سبا رجوع ما سعودي سره څه کار دی سعودي کې د مکه مکرمه د مدینه منورې نه څه پاتې دی الټنو اول فیصله بادشاہ کی بیا عالم رپسی تقریر کی چې دا کار به دسی کو ټول اول حرمین دیوبند کو ما ته مشکلات جوړې زم مسجد نه بندوم الحمدلله ما دلته پاور دی ما خبره پارچا باندې چلیږي زه حکومت خبره نه منم زه حکومت غلام خو نه نه حکومت نه ما ته سم ملويږي نه مونږ ست توقع شته نه امید شته چې خلاف شرع کوي زه ورته وزم لګام به ورکوم ما مسجد نه دی من شوی کرونا وایرس کې تا ټول اول حرمین بن حکومت مشکلات جوړ او بیا د ما د خلک ما ته دلیل تا پیش کی چې حرمین بندي ته حرمین نه لوی سړی او ستا علمي استعداد کم ځای پاتې شو نن حرمین او شریفین او حدودو کې شراب او کلب کولويږي زنا کلب کولويږي لکه زستا په کم کار باندې شړاو ستا کې دومره جرأت نشته چې ته دا حدیث په منبر باندې بیان کې چې اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب دا حدیث کم عالم بیان کې به جیل زوی یې قتل کوي تل د حق خبره نشي کې زه حق خبره کوي شم کنه ما ته خو فریډم اف سپیچ آئین اجازه تر کړې خپل خوري اجازه تر کړې بیا چې سعودي سره ته روشاني شي بیا تکړه شه جمعې مونږه غو سره کوا سار مونږه غي سره کوا مسبخین مونږه غي سره کوا مزیګن کوا مخامه کوا مسوتن کوا بیا چې کله روژه شي پښمنه سعودي سره کوا افطاری غي سره کوا صرف یو عرفه روژه کې میدان ته روزي عوام کې مشکلات پیدا کوي او دا خبره زه الحمدلله ډیر کول کار کوم چې منبر باندې کوم نو مطلب مدا دي چې په خپل خبرې مطمئن یم کم ځای کې په کمی مسلې باندې کم ځای کې ته باس کې دی کتاب جواب وکړه بیا بغینه مخ پس خبرې کوم پته نشته دی مسلې نه ده خبر علماء سره به ته نشته دي ځان یو مسله بیني نن چې چارو شانی وری بالکل ټیک تا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیث کې راغلی دي چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يصوم يوم الفطر والاضحى چې په غټ اختر ورکوټي اختر باندې روزاني ولل حرام دي د شیطانی روزه ده نه اختر کم دی چې اختر وی زبر روزانه نیسم چې اختر نشته خروجي اجازه ما ته شته دی کنه خو بیا تا کې دومره جرأت ته وي چې نه روزانه کې شیطانی روزه ده بیا قرباني نن کاوه کنه نور عمل نشي کې سره یو او روزي کې اچھا غریبانو نفلي روزاني ولي هغه در پاسه روزه اور باندې ماته کې چې روزه نه کیږي لکه دا کم عقل خبره ده او بیا الحمدلله سم الحمدلله ما سره خو دلیل شته کنه تاسو سره څه دلیل دی یو حدیث په دې مې پیش کنه ندیو چې د امت کې انتشار پیدا کول دي چې یو متفقون علیه مسله امت کې روانه ده او تر پاسې خلکو ته بر سره ماته چون کې ډیرو خلکو ډیفونو کو چې موږ زنانه روزه ماته کا او چې چا نن روزه ماته کړی دا مسله دا لازم النفل بالشروع دا احناف په نسبت باندې قاعده ده نفل عمل چې کله تا شروع کو بیا در باندې لازم دی یو سړی د نفل نیت یو تر یو رکعت یو کو نفل مات کو مخکې دا نفل خو زر باندې واجب شو اوس په خامخه کزیره ګرځي چې چا نن روزه ماته کړی نفلی روزه وا یو عرفه ولا روزه وا ثواب خو چون کې تا روزه ماته کړی دا روزه در باندې لازم شو اختر نه پس په دې کزیره ګرځي زما په دې خبره باندې پوه شو جی دیو جنا چې بیا کله دا خبره کې بیا په کار دي قرباني د نن کړی اختر موز نه نشي کوي قرباني سره عام نشي کوي یو روزي په باره کې ولې میدان ته روزي دیو جنا نن چې اختر کړی دی غا اختر هم ټیک نه دی قربانی دم برباد کا ځان ته اختر دم برباد کو پیسې د لاړې ثواب نه محروم شو او بیا الحمدلله ثم الحمد دې کې غړ ټوله ما دي زما سه حیثیت زه یو ناقص علم ولا سړیم
خو ما الحمدلله غړ علماء دي شیخ ادریس صاحب د دامت برکاتو مالی مفتی غلام الرحمن صاحب دي دا کوړي غړ شيوخ دي غړ علماء دي مفتی تقی عثماني صاحب نن یوم عرفه دا غړ علماء دي هغه نه ولستای علم لوی دي کس هغه نه پويږي او ته پويږي ندیو جن زما مسلمان نن چا روشنی ولی بالکل ټیک ته هغه د پر غړ دلیل دی چې الحمدلله ما روزه ده چې زه روشنی سم زه شیطانی روشنی سم بختر روزي روشنی سم زه تاسو اخرت بربادوم ځان ته اخرت بربادوم زه لیوانه خو نه یو سره تاسو کې د ذمہ داری خصه شي چې دا سړی جهنم ته نه ځي کدا زیغه به سره ذمہ دار ولی لازم پورا دنیا یو انسان نه شي خصه پیغمبر هم د ذمہ داری نشي خصه شي الله د امت د جهنم نه بچي به سره الله یعذ بالله جهنم ته ځم بیا زه لیوانه د ټول امت ذمہ داری خلم بیا زما بین تاسو د 300 500 کسانو د نه الحمدلله پورا دنیا ته رسیږي ندیو چې نن روزه هم ټیک تا دا تاریخ مزه ذکر کو چې دا کلیپ چاته کا اختر نه پس رسیږي چې پته ورته چې یوم عرفه روزه په جمعې ورځ باندې ټیک وا پاکستان دیو جن چا روزه نیولې بالکل ټیک تا مال هم در خپل باندې روزه ده او څوک د دوی چې روزه ماته کمه متو چې غاده سرباز کی ما سره مخ مخ کو زه پوه شم ما کار به پوه شم زما